بیګا مونږه د مونځ فرایض شروع کړي وو. په هغه کې مونږ صرف اووه شرایط چې وو هغه مونږ وویل. په ننني ټاپک دا زموږ صرف په ارکانو باندې دی چې مونځ کې 14 فرض دي، اووه پکې شرایط دي او دا 6 ارکان دي. دا ټول 14 فرض دي. نو بیګا ته نه مونږ ښه تفصیلي سره د قرآن کریم د آیات او د حدیث مطابق اووه شرایط ذکر کړل. نن دا 6 ارکان دا به سره د قرآن کریم د آیات او د حدیث موافق هغه ان شاء الله تفصیل سره ذکر کیږي. دا 6 ارکان په دې کې لومړی تکبیر تحریمه، دویم قیام، دریم قرات، څلورمه رکوع، پنځمه سجده او شپږم اخري قاعده. دا 6 چې دې ته ارکان وي. دا چې کله سړی نیت بند کړي الله اکبر وایي باز 6 وړه خبرې دا پکې بیا راغلي او دا اووه شرایط چې کوم نو دا د دغه نه مخکې دي او دغه 6 ارکان دي. په دې 6 ارکانو کې لومړی شي تکبیر تحریمه ورته وایي، یعنې د مانځه اول تکبیر چې دی تکبیر تحریمه. الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي سورة المدثر کې وربک فکبر، او بیا الله تعالی په بل سورت کې فرمایي وذکر اسم ربه فصلى وذکر اسم ربه فصلى. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک کی راځي مفتاح الصلاة الطهور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم. د موز چابي چې دا پاکوالی دی او بیا انسان چې وتحریمها التکبیر، انسان کله الله اکبر وایي غوږونه له ګوتې وړلې تکبیر وایي نو د دنیا ټول څیزونه په ده باندې حرام، اگر چې حلال څیزونه وي هغه په ده حرام شو. خوراک کول د خپل لاس باندې روزي ګټلې ده هغه په ده باندې حرامه شوله. چې کله د الله اکبر وایي د الله تعالی نوم یې واغستو نیت یې بند کو، اوس د دنیا یو کار هم نشي کولی، اگر که هغه صحیح د روټۍ خوراک ولی نه، اگر که هغه بل داسې یو ضروري کار ولی نه، نو چې کله دا تکبیر تحریمه وویله وربک فکبر دا ووایي بس د دنیا ټول څیزونه حلال څیزونه هم په ده باندې حرام شو. په دې سره ځکه نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل مفتاح الصلاة الطهور، موس چې دی دا د موس چابي دا پاکي ده. وتحریمها التکبیر، چې کله ته تکبیر وایي تا باندې دنیا ټول کارونه چې دا تا باندې بند شو. وتحلیلها التسلیم، او چې کله تا سلام وجر باسو نو په تا باندې دغه خپل روزي ګټل، خپلو بچو دپاره د خپلو والدینو خدمت کول، قرآن کریم تلاوت کول، چې کوم عبادت ته ځې عبادت سره پر بیا سره چې کله د سلام اجر باسو دا سره پر بیا جایز شولو. او بل دویم چې دی قیام دی، قیام ولاړه نو الله تعالی په قرآن کریم کې هم دې ذکر شته دی، په حدیث مبارکه کې هم شته دی چې کله انسان دی بسی صحتمند وي نو دی په ولاړه مونځ کوي، که صحت یې برابر نه نبي اسلام وایي نو دی بیا په ناست باندې مونځ کوي، او که په ناسته هم نشي کولی طاقت نه لري نو په طرف باندې لمونځ وکړي، په ډډه باندې لمونځ وکړي. الله فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم صلی قائما فقال صلی قائما مونځ کوه نو څنګه یې کوه صحت باندې برابر یي نو صلی قائما په ولاړ باندې مونځ وکړه، مونځ کوه نو صلی قائما په ولاړ باندې مونځ کوه، او که په ولاړه نشي کولی فإن لم تستطع فقاعدا، که دا طاقت نه لري د ولاړې طاقت نه لري ضعیفه بیماری کمزورې څه مشکلات درته نو فقاعدا په ناسته باندې مونځ وکړه، په ناسته باندې مونځ وکړه او پرېږدی مه. که د ناستې طاقت فإن لم تستطع فعلى جنب، که داسې د ناستې طاقت نه لري بیا په طرف باندې شه مونځ وکړه. د مونځ پرېښودل بالکل نشته دی، په اشارې سره یې وکړه، په ډډه باندې یې وکړه، په ناسته یې وکړه، په ولاړه یې وکړه، مونځ وکړه پرېږده مه. نو دا دویم رکن شو. په 6 کې لومړی تکبیر تحریمه، دویم قیام، دریم چې دا قرات دی. په مانځه کې مطلقي قرات کول دا فرض دی. قرات فرض چې کوم دی دا نه قرآن کریم نه ثابت دی. الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي فقرؤوا ما تیسر من القرآن، الله تعالی داسې نه دي ویلي فقرؤوا ما تیسر من الفاتحه چې فاتحه لوله، خو الله تعالی فرمایي فقرؤوا ما تیسر من القرآن، قرآن کریم چې کوم ځای ته اساني قرات نو هغه کوه. که فرض مونځ ته ولاړې
نو درې آیاتونه دا لنډو یا یو آیات اوږدو بس دغه قرات دا وکړه نو ځکه فرمایي فقرؤ ما تیسر من القرآن. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا قمت الى الصلاة فکبر، چې کله ته لمونځ ته ودرېږي نو فکبر ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن. بس بیا هغه لوله چې تا ته آسان وي قرآن کریم کې هغه سورت ولوله. نو درې آیاتونه مختصرو یا یو آیات اوږدو دا ولوله. نو دا دریم ارکان د قرات په لمونځ کې فرض دی. څلورمه رکوع ده. رکوع فرضیت چې دی دا نو قرآن کریم د حدیث دواړو نه ثابت دي. الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا. او بیا فرمایي او سورة بقره کې فرمایي ورکعوا مع الراکعین. او بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام او دریم ځای فرمایي قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي وإذا قیل لهم ارکعوا لا يرکعون، ویل په نقشه سپاره کې دي وإذا قیل لهم ارکعوا لا يرکعون ویل یومئذ للمکذبین. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تجزئ صلاة لا يقيم فيه الرجل. چې کله دا د رکوع د وکړله نو بیا پنځم نمبر رکن چې دی دا سجده ده. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا. تاسو کوئ رکوع کوئ او سجدې کوئ. نو سجدې ډېرې کوئ، سجدې کې خیر دی، ډېرې سجدې کوئ. او الله بیا فرمایي قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي کلا لا تطعه واسجد واقترب. درشم سپاره کې الله تعالی فرمایي. او بل ځل فرمایي ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. الله تعالی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو سجده کوئ. نبی اقرب ما يكون العبد من ربه. الله تعالی ته سره ډېر نږدې او هو ساجد چې سجده کوي. نو سجده کې دا بری حصه ټول نه اوچته حصه دا سړی راواخلي او په ځمکه باندې الله تعالی ته کیږي. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایل چې اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء. سجدې کوئ دعاګانې ډېرې غواړئ. چې کله انسان د دعاګانې ډېرې غواړي د الله تعالی ته محبوب ترین بنده دی. الدعاء مخ العباده. نبی علیه السلام فرمایل دعا چې د عبادت مغز دعاګانې چې کله عبادت سړی کوي نو دی به دعا غواړي. ځکه پیغمبر اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء. دې به څه کوي دعاګانې به غواړي. او اخیری چې دا رکن شپږم رکن اخیری دا فرض دی. نو دا دا قاعده ده چې په قاعده باندې ناستن دا شپږ دغه چې کوم دي ارکان دا لمونځ دي. بیګا مشرعت او نن دا ارکان وویل شو.